جیم فإن طلقها پس کچری طلاق ورکو دی خاون بیبی لرا نو هر کله چې مخکې آیت کې راغی چې الطلاق مرتان طلاق چې دو دی، یعنی الطلاق الذي يراجع بعد اثنتان، هغه طلاق چې ورپسې رجوع کیږي دو طلاق دی. دا قیودات ځان سره لیکي ډیر پکاريږي. نو فإن طلقها پس کچری طلاق ورکو دی خاون بعد الاثنين رست د دویمنا الطلقه الثالثه دریم طلاق ورکړو صار مغلظه لاړه مغلظه شخانه لاړه تنه بس فلا تحل پس حلال نه ده له دی خاون لرا اول خاون لرا من بعد ای من بعد الطلقه الثالثه رست د دریم طلاق نه طلاق ثلاثه حتی ترغه وخت پورې تنکحه چې په نکاح کې واخلي زوجن یو خاوند غیره غیر د دینه. دلته تنکحه په معنا د وته یعنی دویم خاوند چې کړه دی مجامات تر ثابت شي، یعنی کورواله تر ثابت شي، لکه حدیث شریف کې راځي بیبي راغه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي د خپل خاوند نه، وی اول خاوند طلاق کړم دویم خاوند مې وکړو فلانه مې وکړو خو نشته ور سره وی حدبت الثوب دا صادر تاو کړو زړوړي بیبيانی وی. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته جایز نه دي تعالی چې تو اول خاوند لاړ حتى تذوق وسيلة الآخر ويذوق وسيلتها، منا حتى تذوق المرأة تدي چې وسکي دا زنانا لذت جماع الزوج الثاني خند کوروالي د دویم خاوند ويذوق لذت جماعها دا دویم خاوند خپل بیبي دا لذت وسکي د جماع. نو تنکیحه کې په شرح د حدیث کې وته هم شامل شو او مطلق نکاح بنوي نه نکاح سره سره کورواله به هم وي، او کدا دویم خاوند صرف د حلال ور لپاره کوي چې دا اول خاوند ته حلال کړم نو په دغه انسان باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی لعن الله لعنت ویل بل تعالی المحلل والمحلل له حلال ولا باندې چې څوک حلال کوي او چاته چې حلال کول شي دوه باندې لعنت ویل شوی دی، لعنت په وریږي. نو چې لاړه درنه مغلظه شو بس مغلظه شو دا بنوي چې یو د دویم خاون چوکړه یو شپه به تیرې د دو شپې به تیرې بیا به طلاق نه، کله چې دغه خپل طبیعت بیا تا جایز په خپل طبیعت باندې چې طلاق ورکو نو بیا اولنې خاوند کوي دا بیبي رسته د عدت نه بیا جایز ده ورله. نو فإن طلقها پس کا چره طلاق ورکو دی خاون بیبی لرا بعد الاثنين رست دویم طلاق نا طلقه الثالثه دریم طلاق طلاق الثلاثه فلا تحل پس ندی حلال له دلرا من بعد الطلقه الثالثه رست دریم طلاق نا حتی ترا وخت پورې تنکیحه چې په نکاح کې واخلي زوجن یو خاون غیر د دینه. فإن طلقها دا قیودات لیکي ضرور پکاريږي. فإن طلقها پس کا چره طلاق ورکا الزوج الثاني دا دویم خاوند چې کړي دا دویم خاوند رست د جمانا فلا جناح پس نشته د ګناه علیهما ای علی الزوجه والزوج الاول په بیبي باندې او په اولنی خاوند باندې څه شي ګناه نشته ان يتراجع دا چې سره رجوع کړي رست د عدت نه بنکاح جديدنا په نکاح جدید سره په نوې نکاح سره بیا سره یو ځای شي ان ظن منا علم چې ګمانیو یعنی پویو دا دواړه ان ظن کچری یقینو د دې دواړو ان یقیما دا چې قائم بکې دا دواړه حدود الله حدود د الله تبارک وتعالى بس بیا دی وکي نکاح وتلك دا سچي بیانېږي حدود الله حدود د الله تبارک وتعالى دی یبین بیانې لقوم د پر د قوم يعلمون چې علم لري. وإذا طلقتم النساء دا دویم خاوندانو ته وای کله چې تاسو طلاق کړل نساء بیبیان طلاقا رجعيا طلاق رجعي رجوع ولا طلاق وسو بیبیان مطلق کی اخر د عدت د نږدې شو یا بند یو ساته یا خوشی کوي فبلغنا معنا قاربنا نږدې شو ورسید دلته معنا نه دی فبلغنا معنا قاربنا اجلهن یعنی انقضاء عدتهن نږدې شو پوره کېدل نږدې شو عدت د دې لږ ټایم پات دی چې عدت ختمیږي. فامسكوهن پس بند وساتئ دی بیبیانو لرا یعنی
په ښه طریقه باندې بمعروف په ښه طریقه باندې یعنی راجعوهن رجوع کوي دی لره رجوع ورته وکړئ بمعروف په ښه طریقه باندې من غیر ضررن چې ضرر مقصد نه ګوره بغیر د ضرر نه او سرحوهن یا خوشی کوي دی لره دی بیانو لره ان اترکوهن خوشی کوي دی لره بمعروف په ښه طریقه باندې پرېږدئ چې عدت ختم شي چې عدت ختم شو نو باینه شو په خپل ځان باندې مالک شو بمعروف په ښه طریقه باندې ولا تمسکوهن مبندوي تاسو دی بیانو لره بالرجعت پر رجعت سره رجوع سره ضرارن د پاره د ضرر چې قسم دی چې رجعی مو کړي ضرر د پاره چې ډیره موده بنده کما ځکه یو طلاق دی ورکړی دی عدت ته نږدې شو بس پاتې د بل طلاق ورکي نږدې شي ورته بل طلاق ورکي چې زه دا بنده وسه نه دا ضرر مه ورکوه دی بیبي لره ضرارن د پاره د ضرر لتعتدوا دې د پاره چې تاسو تجاوز وکئ یعنی ظلم وکړئ دی باندې ومن څوک یفعل چې وکړي ذلک دا کار فقط په تاکید سره ظلم دی ظلم وکړو نفسه خپل نفس سره ظلم وکړو ځکه چې دا نفس عذاب الله ته پیش وکنه فقط ظلم په تاکید سره د ظلم وکړو نفسه ځان خپل سره بمخالفته امر الله په مخالفت د امر د الله تبارک وتعالى نو ولا تتخذوا من سيتاسو آیات الله آیاتنا د الله هزوا په مسخرو سره په ټوکو سره یعنی کل من خالف امر الشرع فهو متخذ بآیات الله هزوا هرغه چې د شریعت خلاف کوم کار دا انسان چې څوک د شریعت خلاف کوي د آیاتونو د الله لپاره نیون کې د پټوکو سره نو د شریعت خلاف کار نه دی پکار ولا تتخذوا من سيتاسو آیات الله آیاتونو د الله لپاره هزوا پټوکو سره واذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله علیکم چې پتا سو باندې کړه دې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یې لګره دی بل ایمان په ایمان سره وما غسان زلا چې نازل کړي دی علیکم پتا سو باندې من الكتاب من القرآن د قرآن نه والحکمت د حکمت نه سنت نه یعظکم نصیحت کوي تاسو ته به په سره واتقوا الله او یریږئ الله نه واعلموا پوښی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى بكل شيء پرشید باندې علیم پوی دی واذا طلقتم النساء کله چې طلاق کړه تاسو بیبیانی فبلغنا پس ورسید دا بیبیانی اجلهن معنا آخر د نیټه خپلې تام فلا تعدلوهن الا تمنعوهن عن النكاح پس ممنه کوي تاسو دی بیبیان لره ای وارثانو د نکاح نه ممنه کوي اوس دا بیبي غواړي چې زه دنه ختم شم اول خاون نکاح کوم واپس ممنه کوي معقل ابن يسار خور جمیله بنت يسار هغه غوښتل چې اول خاون واپس په نکاح کې واخلم خو معقل سے منع کړه نو آیات نازل شو فلا تعدلوهن پس ممنه کوي اي وارثانو فلا تعدلوهن من لا تمنعوهن عن النكاح پس ممنه کوي تاسو دی بیبیان لرا اي وارثانو د نکاحنا ان ينكحنا دا چې په نکاح کې واخلي دي ازواجهن مړونه خپل یعنی اولنه مړیا عامکا اذا تراضوا کله چې سره راضي او النساء والازواج دا خوندانو خزي کله چې سره راضي او بینهم په منځ خپل کې بالمعروف په خطرې قبانه بعقد حلال په حلال سره په عقد حلال سره او مهر جائز په مهر جائز سره نو تاسو ته جائز نه دي اے وارثانو چې دا تاسو منع کیا نو ابتداء بیبي چې دا غواړي چې څوک په نکاح باندې اخلي مور پلار خبر شي تنه نو دا دې نه منع کوي هغې لره بس د خوښه ده اذا تراضوا کله چې سره راضي والنساء والازواج خاوندان او ښځې بینهم په منځ خپل کې بالمعروف په ښه طریقه یعنی بعقد حلال ومهر جائز په مهر جائز سره ذالک دا وارثان ولی منع شو
یوعظ وعظ او نصیحت کولی شي به په دې سره من کان منکم هغه څوک چې وي منکم ستاسو نه یؤمنو ایمان لري ای خلقو بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې یعنې په شریعت د الله باندې ایمان لري ذالکم دا کار ستاسو ازکا لکم معنا خیر لکم ازکا لکم ای خیر لکم غوره دی تاسو ته واطهر ما ډېر پاکیزه دی تاسو دپاره والله الله تبارک وتعالی یعلم علم لري په مصلحت ستاسو وانتم تاسو چې لا تعلمون علم نه لرئ